سلامونه احترامات می قبول کړئ ګرانو ملګرو سمادانجو مې نن د پاسون په سټوډیو کې موږ سره یو درون خوږ میلمه د ډنګرام سره تعلق ساتي سماجي کارکون افتخار ور موجود دی دا غنه به نن چې کوم نن سبا چې کوم حالات چلیږي د کرونا وبا راوته دا په ټوله دنیا کې تقریبا د 7 लाख نه سیوا هغه چې کوم خوراک ته هغه شروع کړی دی نن موږ سره افتخار ورم په سټوډیو کې موجود دی افتخار ورم دا پوښتنه کوو لاول د په خیرالي وي پروګرام کې افتخار ور ته وایي چې تاسو د خپل علاقې لپاره د کرونا وایرس چې کوم راغلی دی خلاف تاسو څه اقدامونه پورته کړی دي سبا کوي اول د ټول نه مخکې زه پاسون نیوز ډېر زیات شکرګزار یم چې مال ټایم راکو او زما आवाज د خلکو د پیدې لپاره نور خلکو ته رسېد نو ټول نه مخکې خو زه تاسو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم باقي تاسو دا تاسو وکړو چې دا کم اوس چې کم نوی وایرس راغلی دی د دې په اګایې په حواله سره مطلب دا دی زما څه پرفارمنس دي نو صمد ورور یوازې دا ډیوټي زما نه ده پکار زه یم چې دا علاقې هر یو مشر هر یو تعلیم یافته کس که فرض که دی بهر څوک نشي پوه کولی څوک یې خبرې ته غوږ نه ږدي نو دی د کم از کم د خپل کور خلکو د محلې خلکو دا نور خلک د دې وایرس ته نقصان نه خبر کی ځکه چې زمونږ ډېر وروڼه د اکثر دا خبره کوي چې دا وایرس چې دی نو دا د امریکې سازش دی او څوک څه وایي څوک وایي دا د اسلام د ختمېدو یو طریقه ده نو امریکا او دا ملکونه چې په خپل هم افیکټ دي که د هر چا سازش دی خو نقصان کوي او که د هر چا جوړ کړی دی او هر څنګه خو په نقصان کوي او مړی تی کېږي او هر ځای کې ښه ډېر ترې شو ښه سیوا ده نو زما ټولو ته دا خواست دی چې دا شی ګپ مه ګڼئ او زما په خپله چې څونه کیدی شي په دې علاقه کې څونه کیدی شي زه ګرځم را ګرځم د اویرنس لپاره ګرځم او خپل کوشش کوم افتخار ور ته وایي دا کوم په سوشل میډیا باندې زموږ ویډیوګانې ګورو چې په هغې کې زیاتره زموږ د دین حفاظت کوونکي چې کوم دي کوم تبلیغي حضرات چې کوم دي هغوی تعقیبي اچولي شوي هغوی بند کړی شوي دي د هغوی لپاره حکومت په ټوس اقدامات ونه کړي زما په خیال باندې مرض چې دی دا هندو ته هم لګېدی شي مسلمان ته هم لګېدی شي او سیک ته هم لګېدی شي زموږ ډېر زیات هوښیار وروڼه اکثر په دې سوشل میډیا وایي چې نه دا صرف شیعهګانو ته لګي هندوانو ته لګي مسلمانانو ته نه لګي ټولو ته لګي اوس موږ له احتیاطي تدابیر پکار دي اوس یو خاص کر یو دیني چې یو ټولی یا داسې مخصوص کسان هغه ټارګټ کول نه دي پکار چې یاره دا د دو د وجې دا مسله ده ټیک ته احتیاطي تدابیر چې څوک نه کوي ایون د که تبلیغ واله دي که هر څوک دي د هغو له پکار دي چې احتیاطي تدابیر شروع کړي خو دا نه ده چې یو خاص ټولۍ ته مخصوص ټارګټ کړي چې نه د دې وجه دا ده یا د پلاني ده موږ له اوس چې څه راغلي دي اوس احتیاط پکار دی د احتیاط نه علاوه نور څه خلاصې زموږ نشته صرف احتیاط پکار دی که د هر چا د وجې راغلی هر څنګه راغلی خو احتیاط پکار دی احتیاط تدابیر چې کوم حکومت ورکړي دي او وزارت صحت ورکړي دي WHO چې کوم ورکړي دي د هغې مطابق موږ له احتیاطي تدابیر پکار دي خو لیکن دا راته ووایي چې کله په ملک کې داسې یو وبا خواره شي د هغې لپاره کله چې دفعه 144 نافظ شي یا لاکډاون شي یا کرفیو شي په دې کې څه فرق راځي صمد خان داسې چل دی چې کم چې سیکشن تاسو یاد کو 144 د دې مطابق چې د حکومت کم رولز دا دي هغه چې داسې ګڼه ګوڼه داسې دغه به نه جوړوئ کم دا کریټیکل سچویشن چې اوس دا دي د دې مطابق دا دی چې تاسو به داسې حالات نه جوړوئ چې په هغې کې نورو خلکو ته نقصان جوړېږي په دې کې که زه ووایم چې د هر یو کس مثال د یو بم دی او بم به د یو مخصوص ځای پورې نقصان رسوي او دا بم خو چې څونه ګرځي نقصان رسوي بلکې که زه یم چې د بم نه دا کس په دې ټایم کې زیات خطرناک دی نو دا زیات خطرناک دی ځکه چې که په دې ټایم کې یو کس رالېږي د نصیحت لپاره نور خلکو ته وایي چې یاره دلته مه ودرېږئ هغه هسه د اړو اختیار یم نو د یو عام کس خو که دا خبره وکړي نو د هغه د خبرې عزت پکار دی چې یاره دا کس زموږ د بچو دپاره لګیا دی زموږ د کور دپاره لګیا دی زموږ د وطن دپاره لګیا دی بله ضروري خبره دا ده چې د ګورمنټ سره دونه ریسورسز نشتي چې هغه تاسو له بیا وینټیلیټر دغه کې تاسو له هغه کم ایمرجنسي ټریټمنټ چې دی دونه په هنګامي بنیادونو باندې هغه نشي کېدی د سوات سره زما په خیال 17-18 وینټیلیټر دي د سوات 23 لاک سمثینګ آبادي ده نو په
10 لکو باندې هم یو وینټیلیټر نه دی که نه. ابتهار وردا راته ووایې تاسو به د بازار ته ودی د سودا له به ورغلي دا کم بازار چې کم رش شروع دی کم حالات چې تاسو وینئ نو آیا دا جنګ د کرونا دا جنګ به موږ وګټلی شو؟ زما خو دا خیال دی الله دې خیر کړي خو دا کم د خلکو چې د اویرنس نه باوجودو یو خو صمد خان چاته پته نه معلومات ورته نه او داسې یو دشمن چې د هغه په باره کې ورته پته نه اوس د دې دشمن موږ ته پته ده چې د ده نه موږ به حفاظت څنګه کوو د ده نه به موږ ځان بچ کوو څنګه د دې هر سره موږ ته پته ده او د دې باوجود موږ دغه دشمن ته ووایو چې یاره موږ ستا نه هار منلی دی او ته چې څه کې وکړه او موږ نه شو کوو نو د دغې باوجود که موږ دغه داسې وي که نه زموږ دا کردار داسې وي د کابل اوس د پنجاب بکرۍ خواته هلته یو کس ځان ته ډېر غټ دغه ودرولی و دا خلک ودرولی و او داسې بلکل د تابع کړې هندی فلم چې ته شوټینګ کېږي او په هغو باندې بیا هغه دغه تقسیمو نو دا نه دی چې تقسیمول نه دي پکار دي خو دا کم بیهیویر چې زموږ کم دی او دا کم زموږ چې د پښتو اردو خبره ترې جوړه کړې ده نو زه درته په افسوس سره وایم صمد خانو چې ستا ورور زما ورور به زما ښه ښېدو ته ستا ورور به زما ښه ښېدو ته پاتې به نه شي یو کس به د بل ښه ښېدو ته پاتې نه شي او شاید چې زموږ اخرنۍ غوی به په دې چې زما مړی لزیږي او زموږ خو قبرستانونه هم نشته شته زموږ خو قبرستان هم نشته زه به ته د خپل دنګرام خبره وکړم زموږ قبرستان کې به څونه مړي راشي زموږ خو قبرستانونه هم نشته زموږ خو هغه هېڅ هم نشته خو اوس زموږ دا خلک چې کم دی دا کم چې په اوده دی د اتي په غوږ کې چې کوم اوده دی کومه غویمه چې شروع کړې ده نو زما په خیال افسوس سره درته یم صمد بای چې شاید چې دا جنګ منګه که دا حلي موږ دا جنګ بیلو. ابتهار وروره زموږ د قوم ته څه پیغام ورکوئ؟ زه دا کول دا اول زه یو دا میسج ورکوم چې زموږ د طرف نه کم زموږ د علاقې چې کوم میډیکل افسر دی ډاکټر ریاض هغه غریب د شپې د ورځې هغه له دا زه سره اکثر په کانټیکټ کې یم ډاکټر صاحب ته کوم ځای کې ته دا وکړه ته په دا وکړه دا وکړه دا وکړه هغه غریب شپه ورځ په ځان یو کړي دي هغه د دې دپاره د کور نه هم بهر ته راوتی دی بل یو د کرایې په ځای کې اوسېږي او شپه ورځ دا فایټ کوي چې زما د وجې زما کور والا متاثره نه شي او که زه ځم راځم چې هغو زه اینی ټایم چې د کور نه راوتی شم او تللی شم زه ټولو خلکو ته خواست کوم زه د لیبر کالونۍ نه واله د سینګار خلکو ته د سنګر د خلکو پورې دا خواست کوم چې الله ته وګورئ په دې ټایم کې چې زمونږ کومه دوستي ده زمونږ کومه دشمني ده دا به مونږ یو سیر ته کیدو په دې ټایم کې ډاکټر صاحب زمونږ دپاره د یو روحاني پلار حیثیت لري مهرباني وکړئ که هغه یو ټایم کې سخته خبره هم وکړي که هغه یو ټایم کې چاته قار هم شي نو مهرباني وکړئ د هغه قار په زړه باندې مالئ او د هغه سره کوآپریشن وکړئ بل ستاسو د خبرې طرف ته راځم چې مطلب دا دی دا کومه خلک چې دی متاثره شوی دی تاسو ته پته ده صمد خان د ګورمنټ سره ریسورسز یا شته یا نشته خو هغه دا شوکې چې زموږ سره ریسورسز نشته 3,000 روپۍ پیکیج هغو یو اعلان کړی دی یا هغه به هم چې تقسیمیږي نو 3,000 روپۍ پیکیج صمد خان دا په 3,000 روپۍ خو ګزاره ګرانه ده او د هر یو کس 3-4 ماشومان 15 ماشومان دا ته ډیوایډ که 3,000 روپۍ سو چې هغه دا غریب خلک هم چې مطلب د دیاړیمار د دوه ځان هم 1,000-1,200 روپۍ 800-900 روپۍ ورځ ګټي او په هغې کې هم هغو په تکلیف کې نو د ټولو خلکو ته زه دا خواست کوم چې د ټولو نه مخکې دا کمې پیسې چې موږ خیرات زکات له ایښودې دي دا کمې پیسې چې موږ حج عمرې له ایښودې دي دا کمې پیسې چې موږ د ځان سره محفوظ ایښودې دي چې نه په دې به موږ سبا ورځې څه کوو موږ به پې کور جوړو موږ به پې دیره جوړو مهرباني وکړئ د ټولو نه غټ کور چې کوم تاسو دلته ځانه کور جوړوئ د هغې په ځای تاسو ځانه هلته کور جوړ کړئ په جنت کې ځانه کور جوړ کړئ مهرباني وکړئ خپل زه تاسو ته دا نه یم چې تاسو راشئ دلته خیرات ورکړئ دلته خپل ګاونډي اول خو د خپل کور نه شروع وکړئ اکثر دوه وروڼه په کور کې یو ورور یې ښه په مزو کې ګاډی ورسره بل ورور یې غریب در په دې کې ګرځي نو اول پکار دی چې د خیرات د خپل کور نه شروع کړي خپل بل ورور ته ووایي چې یاره مهرباني وکړه دا پیسې ته واله دا ته واله دا ته ښه که دا هم نشئ کولی چې یاره خیرات زکات هم نشئ کولی مهرباني وکړئ بیا دې خلکو له قرض پیسې ورکوئ لیکل دې والئ چې یاره دا 10,000 15,000 خلکو سره د سوات خلک ښه شکر دی ښه مالداره دی ښه ډېر شی پیسې ورسره خلکو نه لیکل والئ
پتاڼو کې ته لیکلوالی هغو دې ته هم تیار دي چې زموږ د پتاڼو کې لیکلوالی په تحصیل کې رانه لیکلوالی خو مهرباني وکړئ د دې خلکو نه لیکلوالی که د هغو سره صحیح هغه دې پکې ولیکئ چې هغه دونه مجبور دي چې خیرات غواړي په سپینو جامو کې کسان دي د پرایویټ سکول استادان دي خیرات غواړي په خیرات باندې به تاسو مجبوره کوي هغه ستاسو د بچو د ښه مستقبل لپاره غریبانان شپه ورځ لګیا دي دا خلک به خالص تاسو زه تاسو ته یم چې لیکل تې والی که تاسو ولا خیرات زکات نشي ورکوي قرض ولا ورکوي خو ورکوي ولا ډېره مننه ټایم راکولو ګرانو کتونکو تاسو د ابتهار خبرې ترې واورېدلې زم تاسو نه دغه یوه غوښتنه نه کوم چې کله هم تاسو دغه خپل خیرات زکات ورکوئ نو دغه د فوټو سټیشن نه بلکې د الله په رضا باندې ورکوئ او د دغه خلکو د عزت نفس خیال وساتئ چاله چې تاسو دغه اوړو چیني غوړي دغه د کور خیال ساتئ دغه تاسو په پټه باندې ورکوئ نو انشاءالله چې زمونږ علاقه چې کومه ده نو دا به یو خوا د وبایي مرض نه بل خوا به د سوال نه بل خوا به د دوی د معیشت ته به ډېر نقصان نه رارسي د راتلونکي پروګرام پورې خپل ورور صمد انجم له اجازت راکوي په دوی الله مسپارم د الله په امان